بچي په کور کې ماشومان شته؟ الحمدلله. هغوی به په نن ورځ باندې چاته وایي چې بابا اختر دې مبارک شه؟ الله بس مجبوري ده چاته به ووایي. او دا سینه ارمان کوي د دې خبرې چې دا نن خپل پلار ته ورته رغاړې وتی وی، خپل ورور ته ورته رغاړې وتی وی، یا دا سر نن ارمان کوي چې په دې باندې د خپلې سپین سرې مور لاس راغلی وي؟ ولې نه ده، هر یو سره دا ارمان کوي. دا خو هغه قرباني ده هغه د هغې وطن لپاره هر څه ته تیار وي، خپلې وینې ورکولو ته تیار وي، سر ورکولو ته تیار وي. ډېره مننه. داسې ده چې د اخري خبره کې د ډېر غټ پیغام دی چې اختر د کور نه بهر تېرول دا وړه قرباني ده. د دې جذبې ته تاسو قدرمنو وګورئ. د اختر ورځ ده، د کور نه بهر دی، په دې سر باندې نن د مور لاس نشته، دې سینې سره نن د پلار سینه نه ده لګېدلې. او دا چاچۍ چې تاسو وینئ دا د ماشوم بچي په سر باندې نه ده، خو د ده جذبه بیا هم دا ده چې دا وړه قرباني ده. د دې وطن لپاره موږ د خپلو وینو تویولو لپاره ولاړ یو او موږ د خپل سر قرباني کولو لپاره ولاړ یو. الله دې دا جذبه همدغه شانته کې قایم او دایمه لره. خوشحاله اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنګرخان ما د وړوکي اختر اولنۍ ورځ ده، اولنۍ شیبې دي او ولاړې ما په بابي مومند باندې ډسټرکټ مومند ته داخلېږم. قدرمنو کتونکو نننی پروګرام زما د سکیورټي اهلکارو کم خلک چې په ډیوټۍ باندې ولاړ دي د هغوی حوالې سره دی. په دغې سکیورټي اهلکارو سره به خبرې کوم. د کورونو نه بهر دي، زمونږ او ستاسو د حفاظت لپاره د خپلو بچو نه لرې دي، د خپل مور پلار نه لرې دي، د خپل خویندو ورونو د خپل یارانو دوستانو نه لرې دي. ټوپکې کلاشنکوپې غاړې ته اچولي دي، ولاړ دي او د سکیورټي دغه فریضه سرانجام کوي. نو نن به د هغوی په دغه خدماتو باندې خبرې کوم. په دې به خبرې کوم چې یاره دوی د کور نه بهر اختر څنګه تیروي. قدرمنو کتونکو دا وخت ما سره په مومند بابي مومند په چک پوسټ باندې د پولیس اهلکار ولاړ دي، د ډسټرکټ مومند سره تعلق لري. د دوی سره تپوسونه کوو چې اختر هم څنګه روان دی. السلام علیکم. د ټولو اول خو اختر ډېر مبارک شه. وعلیکم السلام. صاحب مبارک شي. ډېره مهرباني. څنګه د کوم ځای سره تعلق دی؟ زه خو بیسیکلي د پنډیالۍ سره تعلق ساتم. د اختر ورځ ده، د پلاران د بچو سره راټول دي، بچي د پلارانو سره راټول دي، په کور کې یاران دوستان یو ځای بل ځای راټول دي، ستا په لاس کې ټوپک دی، څنګه محسوسې؟ بس موږ هم مور او پلار شته، بچي هم شته، خو مسله ده موږ د قوم خدمت چې کوم دی دا په موږ باندې فرض دی د خاورې، او موږ چې کوم دی نو مسله د خلکو خدمت او د خاورې دغه په موږ باندې اول چې کوم دی فرض دی د هغې نه پس مور پلار د کور کې بچي شته ماشومان؟ ولې نشته بچي دي. نو څنګه نن ورځ باندې څنګه محسوسې؟ هغوی څه کمی محسوسې؟ د هغوی هغه یاد درته محسوسېږي که نه؟ ډېر محسوسېږي، خو زه په ټلیفون باندې سره رابطه کوو. به دا زموږ خپله علاقه ده، مطلب یا پنډیالۍ یې کوون، خو مطلب چې ډیوټي کوو د خلکو خدمت لپاره ولاړو. ټیک، ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مهرباني. قدرمنو کتونکو دا وخت د شرمخانو په چک پوسټ باندې ولاړ یم. ما سره یو سکیورټي اهلکار دی، ګورو چې دی د کور نه بهر دا کوم اختر تیروي زمونږ او ستاسو د حفاظت لپاره چې دا کومه قرباني ورکوي. په هغې حوالې سره ورته څه معلومات دې کوو. صاحب اختر دې مبارک شه. دا مبارک شه صاحب. څنګه دی؟ د کوم ځای سره دې تعلق دی؟ تعلق هم د پنډیالۍ سره دی. پنډیالۍ سره دی. ښه دا راته ووایه چې د اختر ورځ ده او ستا غاړې ته مشین دی، کلاشنکوپ، نو څنګه محسوسې؟ د کور نه بهر بچي دې ته یادېږي، مور پلار دې دي کور کې، خویندې وروڼه به دي، نو څنګه جذبات دې څه دي؟ الله صاحبه بس سخته اختر شپه بار کور نه سخته مجبوري ده. مجبوري ده. روټین کول غواړي. بچي په کور کې ماشومان شته؟ الحمدلله. هغوی به په نن ورځ باندې چاته وایي چې بابا اختر دې مبارک شه؟ الله بس مجبوري ده چاته به ووایي. او دا سینه ارمان کوي د دې خبرې چې دا نن خپل پلار ته ورته رغاړې وتی وی، خپل ورور ته ورته رغاړې وتی وی، یا دا سر نن ارمان کوي چې په دې باندې د خپلې
سپین سر مور لاس راغلی وي. ولې نه زه به هر یو سره د ارمان کوي غاړه د ارمان ټیک د وړوکي اختر ورځ ده په کورونو کې به مختلف قسمه ډشز مختلف قسمه خوراکونه تیار شوي وي خو زمونږ دا وروڼه چې کوم په دې ډیوټۍ باندې ولاړ دي د دې په لاسونو کې تاسو وینئ دا ګنو ګنډېرې دي او دوی په نن ورځ باندې هم د اختر په ورځ باندې همدا خوري. نو څنګه څه جذبه لري د مور د لاس په کور کې د خور د لاس د کور ودانې د لاس خوراکونه په ځای باندې د ګنو ګنډېرې د اختر په دې وړه ورځ باندې خوري جذبه څنګه لري څه احساسات دي په دې ورځ باندې خو هر چا دا شوق وي چې ښه شی وخوړلی که نه خو زه موږ د قربانۍ دلته ولاړ د اختر کې موږ ته دام یو اخم دی د اختره د دام موږ ته چې دلته دا موږ ته میلاویږي اورې په دې هم خوشحالی او انشاءالله د ملک دپاره هر څنګه قربانۍ ته موږ تیار یو دلته. ډېره مننه الله یې دا جذبه همدغسې قایم او دایمه لره خوشحاله شي.